الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه عمر خاکسار. کتونکو د رستم نیوز سپیشل پروګرام کې نن موږ سره میلمه دی د سودم ډیولپمنٹ فاونډیشن صدر جناب محمد خالد اسیم صاحب. څنګه چې تاسو ته پته ده د وختصر نه د کار خیر کې څومره چې د غریب ولس خدمت دی په هغې کې دی مصروفه په نظر باندې راځي. خالد اسیم به یې خپله کچه ځواني هم د غریب ولس په خدمت کې تیره کړې ده، اوس په پخه ځوانۍ کې هم دغه تسلسل چې کوم دی هغه جاري ساتي. نو دې سره به نن مونږ خبرې ترې کوو چې تر دې دمه پورې دې څومره کار کړی دی او را روان دي سره سپلین دی او اوس ریسنټلی سره روان دي. خالد بھائی تاسو ته رستم نیوز د سپیشل پروګرام کې هرکلی وایو. جزاک الله. خالد بھائی دا راته ووایئ چې سودم ډیولپمنٹ فاونډیشن د خدمت په کومو شعبو کې کار کوي او تر دې دمې څه کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عمر بھائی اول خو ستاسو او ستاسو د ټول ټیم ډیره مننه چې زموږ خواله رالی او زموږ دا پیغام دام د کیمرې په سترګه باندې نورو خلکو ته هغه مخې ته کوی. د ټول نه اولنۍ خبره خو دا ده چې کله زه په سکول کې وم، یعنې د اتم نهم لسم په دغه دور کې، نو زموږ د والد صاحب نه په میراث کې دا یو جذبه موږ ته پاتې شوې وه چې د خدمت جذبه وه، د کار خیر جذبه وه. او زما د والد صاحب یو شعر و چې زه کله کله ډېر وایم چې تش د ځاني هغه به څه انساني، انسان هغه دی چې خواخوږي رجې خاني. نو په دغه شعر د لاندې د هغه وخت نه زمونږ دا یو کوشش و، دا زموږ یو سایه وه چې موږ د خیر کار وکړو، د خدمت کار وکړو. نو الحمدلله په دغه سلسله کې د سکول نه واخلې بیا د کالج لیول او د کالج نه مخې ته څومره چې زموږ هغه ترتیب روان دی الحمدلله د 2008 نه واخلې تر دې دمه پر 2026 پورې موږ په دې میدان کې هغه مسلسل لګیا یو چې نن د دغه سیستم په سلسله کې الحمدلله موږ یو باقاعده یو تنظیم جوړ کړی دی چې هغه موږ رجسټرډ کړی دی د سودم ډیولپمنٹ فاونډیشن په نوم باندې، چې پای کې د سودم د علاقې نوجوانان دي زموږ سره، پای کې زموږ سره مشران دي، پای کې زموږ سره زموږ هغه رونه بایګان دي کوم چې د خدمت جذبه لري. الحمدلله هغې هم موږ سره بلې تنظیم کې لګیا دي. که د کار حوالې سره عمر بھائی خبره وکړو، نو مخکې چې کوم کار مونږ کوو نو هغه د مختلف تنظیمونو نه یا د مختلف نورو جماعتونو سره، یعنی د کالج او د سکول په ټایم کې مونږ د المحمد یا سټوډنټس په نوم باندې کار کوو چې فای کې مطلب دا دی چې ماشومانانو له سکول بیگ ورکولو، نوټ بک ورکولو، کتاب ورکولو، دغه شان یونیفارم ورکولو. پای کې مونږ به د مختلف ملګرو یا د مختلف طرفونو نه مونږ به لږ لږ هغې فنډینګ کوو او پای باندې به مونږ د خدمت دا کار کوو. بیا د هغې نه بعد الحمدلله چې کوم زموږ کار دی نو هغې ته د 2016 نه بعد مستقل یو جامه ملاو شوه، یو شکل ملاو شو چې هغې باندې مونږ کار شروع کو چې هغه د فلاح انسانیت په نوم باندې و، چې پای کې مونږ الحمدلله مختلف کارونه کړي دي. پای کې مونږ چې کوم دی نو په مختلف ځایونو کې ډسپنسرۍ وې، دغه شان میډیکل کیمپ وې، دغه شان پای کې بلډ ډونیشن کیمپونه و، دغه شان چې کوم تلیسیمیا ماشومانان دي هغې له بلډ سپلای ورکول دي، د هغې چې کوم دی سکرینینګ کول دي. په دغه مختلف شعبو کې الحمدلله مونږ پای کې کار وکړو. د هغې نه بعد را روانه خبره ده، نو که مونږ وګورو د تیر 2025 کال مونږ اندازه واخلو، په 2025 کې د یو اندازې مطابق مونږ تقریبا 1700 ماشومانانو ته په مختلف سکولونو کې یونیفارم ورکړی دی، چې پای کې خاص سکولونه چې دي نو هغه د غریزي علاقو دي، کوم چې هغه علاقې دي لکه ملندرۍ شوه، بیړوت شو، دغه شان د کوم دیهاتي علاقې دي، برینګن شو، علې شو، تاجکو شو، کوم چې د غرونو طرف ته کم کلي دي، په دې کې د اندازې مطابق 1700 ماشومانانو ته یونیفارم ورکول. د هغې سره سره په هر کلي کې په څه نه څه انداز کې هغه چې کوم دی نو کوم زموږ هغه خویندې میندې دي چې بې وسه دي، لاچاره دي، هغې له راشن ورکول دي، هغې له چې کوم دی مختلف قسمه دغه انداز کې چې کوم دی هغې سره مختلف تعاون کول دي. د هغې نه علاوه په مختلف شکلونو کې د واټر پروجیکټو په نوم باندې موږ مختلف سکیمونه لګولي دي. تر دې دمه پورې تقریبا 27 سکیمونه موږ د واټر پروجیکټو لګولي دي، چې په هغې کې اکثریت سکیمونه چې دي هغه په مساجدو کې یا په مدارسو کې لګېدلي. د هغې نه علاوه په کم اجتماعي ځایونو کې چې کم واټر پروجیکټ لګېدلي دي، یعنې پوره محلې ته یا یو پوره کلي ته هغه چې کوم دی اوبه سپلای کېږي، چې یو سکیم باندې تقریبا زموږ په لکونو خرچه شوې ده، چې هغې کې د اوبو چې کوم بور دی هغه دی، ورسره چې کوم دی سولر شامل دی، ورسره چې کوم دی پایپنګ شامل دی، دغه شان چې کوم دی نور د اوبو هر کور ته د رسولو هغه ترتیب الحمدلله په هغې کې شوی دی. نو په دغه سلسله کې الحمدلله مونږ تر دې دمه پورې یو ښه کار کړی دی. خالد بھائی دا راته ووایئ چې تحصیل رستم کې غربت څومره دی او بیا د غربت ځپلي ولس د کومو قسمو ستونزو سره مخ دی؟ که موږ وګورو نو غربت خو دې وخت کې زموږ د ټول ملک یو بنیادي مسله ده، په ټول پاکستان کې دی.
پاکستان کې خصوصا که موږ وګورو نو خیبر پښتونخوا په خیبر پښتونخوا کې بیا چې کوم زموږ تحصیل دی یا زموږ د تحصیل کوم مضافات دي کوم دیهاتي علاقې دي اوس هم داسې علاقې ډېرې شته چې هلته کې خلک په کیلومیټرو باندې لرې اوبه په اوږو باندې او په سرونو باندې خپل کور ته راوړي چې اوبه دا یو بنیادي ضرورت دی. اوس هم د رستم په تحصیل کې په دې مضافاتو کې داسې ډېرې علاقې شته چې هلته کې ماشومانان سکول ته د دې وجې نه ځي چې د هغې سره د سکول ته رتللو دپاره څه وسایل نشته ترتیب نشته یا هغه ماشومانان هغه دیاړی مزدورۍ په هوټلو کې په مصري خانو کې یا په نورو ځایونو کې مختلف شکلونو کې هغې مزدورۍ کوي نو د هغه وجې نه د هغې تعلیمي چې کوم صورتحال دی نو هغه ډېر کمزوره دی. نو غربت زمونږ په تحصیل رستم کې که موږ ووایو تقریبا په دې وخت کې زمونږ د نیمې نه سوا آبادي چې کوم دی نو هغه غربت متاثره کړې ده. د غربت سره سره چې کوم موجوده مهنګایي ده نو مهنګایي متاثره کړې ده. په دې وخت کې زمونږ اکثریت ماشومانان هغه د سکولونو نه بار دي هغه سکول ته د دې وجې نه نه ځي چې هغه سکول ته راتلو راتلو خرچې یا دغه شان د یونیفارم خرچې دغه شان چې کوم دی نو د کتاب او د کافې او دغه شان د بیګ دغه څیزونو د وجې نه هغه سکول ته نه ځي. حالان کې د هغه کوشش دا دی داسې ټیلنټډ ماشومانان په دې مضافاتو کې په دې دیهاتو کې شته دی چې هغه د مستقبل لپاره چې کوم دی ستوري جوړېدی شي خو د دې مالي مشکلاتو د وجې نه د غربت د وجې نه د هغې تعلیم هغه چې کوم دی نو نیمګړی پاتې دی هغه بالکل د تعلیم دپاره اړو سکول ته نه ځي. وجه دا ده چې بنیادي څیز پای کې هغه غربت دی. د هغې نه علاوه نن که موږ وګورو زموږ په دې علاقو کې داسې ډېر کلي شته دی داسې ډېرې علاقې شته دی چې خلک په داسې کمزورې او کچه کورونو کې اوسېږي چې هغه کورونه بالکل د استوګنې او د اوسېدو قابل نه دي. تاسو یقین وکړئ زموږ په دې علاقو کې چې باران شي نو په بارانونو کې خامخا یو کور یو دیوال هغه به رانړېږي. دغه شان د هغې سره سره په دې کلو کې په دې مضافاتو کې اوس هم داسې ډېر کلي شته دی داسې ډېر کورونه شته دی چې د هغې په کور کې د بیګا سبا چې کوم هغه نغرې دی نو پای کې اور نه بلیږي. دا بالکل اندر ریکارډ او دغه شان چې کوم دی نو موږ په ثبوت باندې ښودلی شو چې اوس هم په دې مضافاتو کې داسې ډېر خلک شته دی چې د هغې د کور په انغري کې اور صرف او صرف د هغې د غربت او دغه شان د مهنګایۍ د وجې نه هغه نه بلیږي. نو غربت خو ډېر زیات دی خو په دغه سلسله کې چې څومره زموږ هغه وروڼه دي چې شتمن دي الله رب العالمین ایله طاقت ورکړی دی وس ورکړی دی چې هر سړی په خپل علاقه او په خپل کلي کې په څه نه څه طریقه باندې د دغه خلکو سره مرسته وکړي. خالد بھائی دا یو واقعیا چې تاسو ته مخې ته راغلي وي کوم هغه ځای دی چې تاسو هلته کې تللي او ستاسو زړه ډېر زیات دردېدلي؟ عمر بھائی داسې خو ډېرې علاقې شته دی چې دا هغه ځای هغه واقعات چې سړی بیانوي نو تاسو یقین وکړئ په بیانولو کې خو هغه ډېر آسان دي خو چې کله سړی د زړه نه په هغې باندې سوچ وکړي او زړه ته دا خبره دننه واچوي او احساس په ځان کې پیدا کړي او دا خبره په خپل ځان باندې امپلیمنټ کړي نو بیا هغه احساس کېږي چې دا څومره دردېدونکې واقعه ده. پای کې د ټولو نه یو مهمه واقعه ده یو ځل موږ د ستوري ملندرۍ یو سکول دی پرایمري سکول ګورنمنټ پرایمري سکول چې هلته کې موږ تللي وو موږ ماشومانانو ته یونیفارم ورکوو. تاسو یقین وکړئ هغه ویډیو تصویر ما سره اوس هم موجود دی. داسې یو ماشوم راغی چې د هغه نه ما تپوس وکړو نو هغه چې ما د خپل کم کلی وښو د کم کلي نه چې هغه سکول ته راتو تقریبا د 2 کیلومیټرو د لرې نه هغه راتو. تاسو یقین وکړئ چې د هغه کم پیزار و هغه پیزار داسې و چې په هغې کې خپه د ازغي نه بچ کېده. هغه پیزار داسې و چې په هغې پیزار کې خپه د ګندګۍ نه او د ګټ نه او دغه شان د داسې څیز نه چې هغه ضرري او نقصان ورکوونکي څیز دي د هغې نه بچ کېده یعنې ډېر کمزورې حالت کې. دغه شان داسې علاقې شته دی چې موږ ورغلي یو یو کور ته دغه کور موږ معلومات کړي دي یا بل چا موږ ته ویلي چې دغلته یو کور دی او هغه چې کوم دی نو ډېر بېوسه دی او لاچاره دی موږ هغه کور ته ورغلي یو. په هغه کور کې چې کله موږ معلومات کړي دي نو تاسو یقین وکړئ چې د هغې د وینا مطابق هغې وایي چې نن 5مه ورځ ده چې زموږ په بچو باندې ناره تېرېږي هېڅ هم د خوراک دپاره زموږ په کور کې نشته. او دا ظاهره خبره ده چې د مهنګایۍ په دې دور کې موږ وګورو هر یو څیز ډېر ګران دی. لکه بنیادي چې کوم زموږ د ضرورت څیز دی اوړه به واخلو یا دغه شان غنم به والو څومره ګران دي نو چې یو کور هغه یو کونډه ده د هغې یتیمانان بچي دي او هغلته د روپۍ آمدن هم نه راځي نو د هغه کور په انغري کې به اور د کم طرفه به بلیږي او یا د هغې خرچې به د کم ځای نه برداشت کېږي. کم چې د چم ګاونډ شتمن خلک دي نو هغې په ځان نه خبره کړې دی. نو موږ چې کله هغه کور ته ورغلو نو هغې وی چې نن 5مه ورځ ده چې زموږ په کور کې د خوراک دپاره هېڅ هم نشته. کله موږ د یوې پولې نه پاڼې راوشو کوو نو هغه پخې کړو هغه باندې چې کوم دی خپله ګزاره وکړو. کله چې کوم دی نو چا کره ګاونډیانو کره لاړ شو هلته هغې له کارونه وکړم نو هغې راله سړه ډوډۍ یا توده ډوډۍ یا لږه نیمه روغ هغه راکړي نو په هغې باندې هغه موږ خپله ګزاره وکړو. نو دغه شان ډېر واقعات موجود دي. تاسو یقین وکړئ چې انسان کله هغه واقعات بیانوي نو د زړه نه چې په سړی سوچ وکړي نو هغه بالکل د بیانولو هغه چې کوم دی قابل نه دي. داسې ډېر څیزونه شته زموږ په دې علاقو کې. خالد بھائی خدمت خلق کې څومره سکون دی
او نور دا شانتې ځوانان شته دا وخت تاسو وینئ د رستم نیوز په شیشه باندې هغوی دپاره څه پیغام ورکوي چې هغوی هم دغه شان د خلکو مرستې وکړي؟ جی که موږ سوچ وکړو نو خدمت خلق دا زموږ او ستاسو چې کوم پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه یو بنیادي عمل دا و چې هغوی به د بېوسو خدمت پې کوو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله نبوت په نازل شو خپل کور ته راغی بیبي خدیجه رضی الله عنها هغې ته وایي چې یخني مې کېږي ما باندې کمبل واچوه. نو بیبي خدیجه رضی الله عنها ورته وایي زموږ او ستاسو مور چې تا به الله رب العالمین نه ضایع کوي ځکه چې ته د بېوسو خدمت کې ته د لاچارو خدمت کې. نو دا خدمت یا یو ډېر لوی عمل دی. بل عام زموږ په معاشره کې علما فرمایي چې په خدمت باندې الله ملاویږي. نو خدمت دا یو داسې څیز دی چې یقینا په دې کې یو ډېر لوی سکون دی چې زما استاد د کوشش د وجې نه زما استاد د محنت د وجې نه زما استاد منډې د وجې نه یو کور دی او په هغه کور کې چې کوم دی نو چاته رزق نه ملاویږي روټۍ نه ملاویږي یا هغه کور ته اوبه نه ملاویږي یا په یو کور کې داسې یو بیمار پروت دی چې هغه علاج دپاره د هغه سره وسایل نشته پیسې نشته دی او زما استاد د وجې نه چې کوم دی د هغه علاج ممکن شي زما استاد د وجې نه د هغه په کور کې د خوراک دپاره روټۍ او رزق ممکن شي یا زما استاد د وجې نه د هغه په کور کې اوبه چې کوم د ژوند بنیادي ضرورت دی چې د اوبو نه بغیر انسان دا بالکل ژوند نشي تېرولی نو که زمونږ د وجې نه دا وشي نو دې کې ډېر لوی سکون دی ځکه چې دا زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د مشرانو د طریقه ده او وتیره ده. نو بحیثیت د یو پښتون او بحیثیت د یو مسلمان زمونږ د ټولو دا ذمهداري جوړیږي چې موږ د بېوسو او د لاچارو خدمت وکړو. کوم چې زمونږ هغه غرونه دي چې ځوانان دي موږ هغوی له هم دا دعوت ورکوو چې د سودم ډیولپمنټ فاونډیشن د سوري د لاندې موږ تاسو ټول له دا پیغام درکوو دا دعوت درکوو راځئ په دې کار کې زموږ سره ملګرتیا وکړئ او په دې کار کې زموږ ملګري شئ. دا کار دا خیر کار دی دا کار دا سکون کار دی د خدمت دا کار دا اجر کار دی چې موږ او تاسو په شریکه باندې د خپلې معاشرې خدمت وکړو. ګرانو کتونکو دا و د سودم ډیولپمنټ فاونډیشن چیرمین محمد خالد عاصم چې تاسو د دې خبرې ترې واورېدې دي چې د غریب ولس سره څومره مرستې کړي دي د هغې تفصیل هم تاسو ته ووې. ځوانانو دپاره یې دغه پیغام ورکو چې د سودم ډیولپمنټ فاونډیشن دروازې ستاسو لپاره کلو دي چې څوک هم د خدمت جذبه لري او هغوی غواړي چې موږ د غریب ولس سره مرستې وکړو. تاسو راشئ او موږ سره په دې کار خیر کې شریک شئ. همدلته کې زموږ خپرونه سر ته رسي. خپل کوربه او میر خاکسار له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.